نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. د ذی الحجې میاشت چې کله شروع شي نو تاسو ته معلومه ده چې د ذی الحجې په لسمه باندې دا د لوی اختر ورځ وي او د ذی الحجې په نهمه ورځ باندې دا د عرفې ورځ وي. د دې په وجه باندې لوی اختر ورځ دا د لوی برکتونو ورځ ده. دغه شان عرفه چې کوم دی ډېرو فضیلتونو ورځ ده. نو د ذی الحجې متعلق چې کوم دی دا هم په احادیثو مبارکو کې دا ډېر فضیلتونه راغلي دي چې په هغې کې یو فضیلت دا دی چې والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الله جل شانه قسم خوري چې زما دی قسم وي په وخت د سبا باندې، وليال عشر او زما دی په لسو شپو باندې قسم وي، والشفع والوتر د دې چې کومې جفت او طاق وختونه دي په هغې مې دی قسم وي. د دې په باره کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د ذی الحجې د دې لسو ورځو په باره کې دا آیات مبارکه نازل شوی دی. والفجر چې کوم دی د دې نه د لوی اختر ورځ مراد ده، والشفع والوتر د یو نه د عرفې او د بل نه د لوی اختر ورځ مراد ده. د دې په وجه باندې الله تعالی چې په کوم څیز باندې قسم وخوري بس دا یاد ساتل پکار دی چې هغه د الله تعالی په نسبت باندې عظمت او فضیلت لري. د دې په وجه باندې د لس ورځې چې کومې دي د چهارشنبې د ورځې نه دا لس ورځې د ذی الحجې لومبی تاریخ شروع شوی دی. لہذا د دې څه بعضې فضیلتونه دي به حیثیت مسلمان دغه پیژندل پکار وي او انسان په دې خپل وخت کې چې کوم دی د دغې نه پیدا واخلي نو دا د انسان دپاره د آخرت لویه ګټه ده. ځکه چې یو انسان چې کوم دی هغه د 1 روپۍ په 40 بدلولو دپاره څومره لرې ملکونو ته سفرونه کوي، څومره سختې تیری او د بچو نه چې کوم دی مفارقت تیری، څومره دردونه وي. د دې په وجه باندې الله تعالی که په یو نیکۍ باندې د دې سوچنده ثواب ورکوي او عظمت په هغه ثواب کې پیدا کېږي نو بیا هغې دپاره هم به حیثیت مسلمان او د آخرت ته تللو په یقین باندې هغې دپاره تیاری کول پکار دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي د ذوالحجې د دې لسو ورځو په باره کې، چونکې د دې چهارشنبې د شروع د ورځې نه دا شروع شوی دی او تر اوسه پورې چې کوم دی دا ورځې شروع دي نو نهم د ذی الحجې چې کوم دی عرفه وي او لسمه د ذی الحجې دا لوی اختر ورځ وي. نو دا 9 ورځې چې کومې وي د دې په باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي د جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې د ټولو نه افضل ورځې د الله تعالی په نسبت باندې دا ټولې ورځې دي د کال چې کومې ورځې وي په دې کې د ټولو نه افضل ورځې چې کوم دی دا د الله تعالی په نسبت باندې د ذی الحجې د 10 ورځې دي. بل پیغمبر علیه السلام د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په روایت کې هغوی را نقل کړی دی، فرمایي چې پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې داسې یو ورځ هم نشته چې په هغې کې یو انسان یو عمل وکړي او هغه ته د ذی الحجې په ورځو کې د عمل کولو نه زیات ثواب دا میلاو شي. د ذی الحجې چې دا کمې 10 ورځې وي نو الله تعالی ته د ذی الحجې چې کوم عملونه وي د دې نه ورته زیات محبوب او پسندیده بل عمل دا په نورو ورځو کې دا نشته. صحابه ورته وفرمایل یا رسول الله که یو سړی جهاد له لاړ شي او جهاد کوي نو دا جهاد د ذی الحجې د 10 ورځو نه علاوه په نورو ورځو کې کوي نو د هغې ثواب هم دې ته نه راسي. رسول الله مبارک ورته ویل بالکل نه راسي. په دې یو صورت کې که هغه سره د دې نه چې خپل مال ځان سره یوسي په خپله خرچه باندې جهاد له لاړ شي هلته مال هم دا ولګوي په خپله باندې شهید هم شي نو د دغې کس ثواب دا زیات دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله مبارک دا وفرمایل چې الله تعالی په نسبت باندې په ذوالحجې دا کمې 10 ورځې په دې کې د ثواب په اعتبار سره او د محبوبیت په اعتبار سره الله تعالی ته د دې نه زیاتې محبوبي او پسندیده نورې ورځې نشته او الله تعالی د دې نه علاوه د دې ورځو نه علاوه په نورو ورځو کې چې کوم عمل وشي نو دومره ثواب پرې نه ورکوي لکه دې ورځو کې چې ورکوي. د دې د وجې نه تاسو لا اله الا الله وایه، الله اکبر وایه، الحمدلله وایه، د دې ثواب دا زیات دی.
پیغمبر علیه السلام فرمای چې په دې ورځو کې روژه نیول دا دومره ثواب لري چې لکه یو سړی چې کوم دی یو کال روژې ونیسي. په دې 10 ورځو کې سړی لومبۍ ذوالحجه، دویمه، درېیمه تر د 9مې ذوالحجې پورې چې هغې ته د عرفې ورځ وایي، نو په دې کې که روژه ونیسي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی ولې په دې یو کال ثواب دا قبول شوی عبادت دا ثواب ورکوي. او چې کله بیا ورځ د عرفې راشي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی پې دا دومره ثواب ورکوي لکه یو سړی چې دا 1000 میاشتې یا چې کوم دی 1000 روژې ونیسي، نو 1000 روژې نیول دا الله تعالی چې کوم دی دا په یو روژه نیولو باندې ثواب ورکوي. بل پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د عرفې ورځې په متعلق دا خبره کوي چې د عرفې نه زیاته محبوبه ورځ دا ماته په نورو ورځو کې بله نشته. د دې په وجه باندې حضرت مسروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي چې کم یو سړی د عرفې په ورځ باندې روژه ونیسي نو الله جل شانه دله دا د تیرنی یو کال تیر او یو کال را روان دا ګناهونه پې معاف کوي. د مسلم شریف روایت دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې د عرفې روژه ونیسي زما امید د الله تعالی نه دا ده چې یو کال را روان او یو کال تیر د دې ګناهونه به ورته معاف شي. نو څومره د ثواب ورځې دي او په خاص طور باندې بیا د عرفې ورځ دا څومره د فضیلت او څومره د ثواب ورځ ده. د دې په وجه باندې به حیثیت مسلمان که د دې نه موږ پیدا وانخلو نو تاوان د چا دی او ګټه د چا ده. نو په دې کې د الله تعالی عبادت کول پکار دی، روژې نیول پکار دی، د الله تعالی دا یاد پکې پکار دی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا پکې ویل پکار دی. نو کم از کم چې د دې خیال دا به حیثیت مسلمان دا موږ وساتو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موږ په لومبي بیان کې د ذوالحجې چې کومې 10 ورځې دي د هغې فضایل هم بیان کړل چې پیغمبر علیه السلام د هغې په باره کې فرمایي چې دوی که څوک روژه ونیسي الله تعالی وله دا پې د یو کال د روژو ثواب ورکوي. دا نور فضایل هم بیان کړل. اوس د دې متعلق څه بعضې احکام دي چې دا پیژندل ضروري وي. په هغې کې یو دا دی چې اکثر زمونږ د پښتنو او مسلمانانو دا رایه ده چې کوم یو انسان دا قرباني ونیسي نو په ده باندې بیا لازم دی چې دا به خامخا چې کوم دی دا نوکان نه کټ کوي، ویښته به نه کټ کوي، او وایي که کټه کړه نو د ده بیا قرباني دا نه قبلیږي. حالانکه د دې خبرې هیڅ حیثیت دا په اسلام کې نشته. دا خبره دا په حقیقت باندې مبني نه ده، بلکې په شریعت کې د دې صرف حکم دومره راغلی دی چې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایلی دی چې کله تاسو د ذوالحجې میاشت ووینئ نو د چا چې د قربانۍ کولو اراده وي نو هغه د خپل دا نوکان او ویښته دا نه کټ کوي. نو د دې حکم دا د فرض نه دی، بلکې د واجب نه دی، د سنتو نه دی، بلکې د استحباب او د مستحب والی حکم دی. اول دا پیژندل پکار وي چې مستحب څه ته وایي. نو مستحب هغې ته ویلی شي چې د هغې په کولو کې ثواب وي، په نه کولو کې دا ګناه نه وي. نو که یو سړي واقعي په دې 10 ورځو کې نوکان ویښته کټ نه کړل الله جل شانه پې اجر ورکوي. او که یو کس د هغه نوکان کټ شي دا د ضرورت په وخت کې دا کټ کړي یا چې کوم دی نوکان یې غټ شوي کټ یې کړي یا ویښته چې کوم دی هغه غټ شوي کټ یې کړي د ضرورت په وخت باندې کټ کړي، اگر که قرباني وي په ده باندې څه ګناه نشته. نه د دې چې کوم دی په وجه باندې قربانۍ ته څه دا اثر راسي. د سړو دپاره چې کوم حکم دی دغه د ښځو دپاره هم دی چې هغوی به ویښته او نوکان نه کټ کوي، خو که د ضرورت په وخت کې کټ کړي نو په دې باندې قربانۍ څاروي باندې یا چې کوم دی په ده باندې څه ګناه دا نشته. ورپسې چې کوم دی چې کله دا 9 د ذوالحجې شروع شي او سحر منځو کې په هغې پسې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات شروع شي. او بیا ورپسې 9 د ذوالحجې دی 10 چې د لوی اختر ورځ ده، 11 12 14
د دغه تر د مازیګر مونځ پورې چې کوم دی دا تکبیرات به وي د ذوالحجې د سحر نه چې کوم دی د مطلب د نهم ذوالحجې نه د عرفې په ورځ باندې دا شروع شي تر د 14 ذوالحجې پورې دا وي د مازیګر مونځ پورې. د دې فضیلت دا په قران مجید کې راغلی دی. الله جل شانه فرمای واذکروا الله فی ایام معدودات. الله تعالی فرمای چې د الله تعالی یاد کې د الله تعالی په دې معلوم ورځو کې او په دې مطلب د شمار په ورځو کې د دې په وجه باندې دا په هر مسلمان نارینه بالغ باندې دا واجب وي. یو سړی چې دا بالغ مسلمان عاقل وي او دا کله منځو کې نو منځ پسې د سړی د پاره په اوچت आवाज باندې او د خزې د پاره چې کوم دی دا په نرم आवाज باندې یو ځل ویل دا واجب دی. ډېری خزې چې کوم دی دا مونږ په عامه معاشره کې زمونږ په دې خاندانونو کې مونږ لیدي هغوی د دې اهتمام نه کوي او نه چې کوم دی د دوی چې کوم ذمہوار وي پلار وي خاوند وي رور وي هغوی ورته د دې تلقین هم نه کوي. حالانکه د دې ورته ویل پکار چې دا واجب وي. مطلب واجب دا د حکم چې د دې په پرې خودلو باندې بیا ګناهګاریږي نو دا خامخا ورته ویل پکار وي ځکه چې دا په خزو سړی باندې مقیم مسافر باندې حاجی او غیر حاجی باندې کم یو انسان په جمع باندې منځ کې کمیزان لو کې په دې ټولو باندې چې کله سلام وګرځي نو په اوچت आवाज باندې سړوله په نرم आवाज باندې خزله یو ځل ویله دا واجب دی. که یو سړی هغه نه یو رکعت شوی وي او دغه د تکبیرات ورځ وي نو چې کله سلام وګرځي دا به ووایي. بل دا د یو سړی نه په دغه ورځ کې دا چرته منځ قضا شي په دې ایام تشریق کې بیا چې کله هم دا منځ راګرځي خو که یو میاشت بعد ولې نه وي بیا به هم دا دغه تکبیر دا د مون نفس پر لپسې هغه پسې چې کم دی وصل وای د دې په وجه باندې کوونه وای نو دا تاریخ د واجب شو او په ترک د واجباتو باندې چې کم دی انسان دا ګناهګاریږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.